ته به څه وایي چې کله هم د انتشار خبرې دوی مخ په وړاندې بوځي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا کم حالات چې نن په دنیا کې شروع وي مشرق وسطی کې زمونږ په دې خطه کې شروع دي، نو په دې کې د فیلډ مارشل او زمونږ د فوج چې کوم کردار دی هغه د ستاینې وړ دی چې په داسې حالاتو کې چې ته وګورې نو په هر اسلامي ممالکو کې دماکي شروع دي، بحرین کې، قطر کې، دوبۍ کې، شارجه کې، سعودي کې، او زمونږ پاکستان په دې وخت کې چې کوم دی نو سالمیت سره دی بچ دی، او په داسې حالاتو کې چې دغه زمونږ آرمي زمونږ حکومت د دهشتګردو خلاف لګیا دی او په د ټي ټي پی او د ټي ټي ای خلاف یو جهاد کوي، جنگ کوي، او په داسې حالاتو کې دوی خپل ملک د دنیا په نظر کې چې کوم دی د هغې یو امیج یې وساتو، نو په دې باندې مونږ خپل فوج ته فیلډ مارشل ته سلام پیش کوو. انشاءالله په دې حالاتو کې موږ خپل فوج سره شانه بشانه. دغه مخصوص ټولې ته به څه وایي چې دا نو ګوره دا خو چې کوم دی په دې کې د را خلک هم شته، په دې کې د نور تنظیمونه هم شته، او هغوی دا کوشش کوي چې پاکستان کې مونږ داسې انتشار پیدا کړو چې پاکستان کې چې کم دا یونیټي ده چې دا مونږ خراب کړو، خو انشاءالله دا په هر وخت کې داسې حربې راوچتې شوي دي خو هغه ناکام شوي دي، هغه کامیابي شوي نه دي. او څنګه چې دا اوس انتشاري ټولې را پیدا کېږي او په دې کې دا انتشار خبرې جوړوي، نو کم از کم دې وخت کې د یونیټي خبرې د یووالي خبرې پکار دي، خپل ملک سره د ودرېدو خبرې پکار دي. او زما به دغه خلکو ته دغه چې لکه تاسو وګورئ په تاریخ کې دا کامیاب شوي نه دي، نو هسې خپل مخ مه توروئ او دې وخت کې خپل ملک سره ودرېږئ.